بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه وسلم المرب نو مونږه دا خبره کړې و چې په دې متن الکافي کې دوه علوم بیانېږي. یو ته علم العروض ویل کېږي، یو ته علم القوافي ویل کېږي. نو په علم العروض کې دلک الاول داغه مقدمه ذکر کړله، بیا لکه په دې علم العروض کې چې کمی تفعیلی استعمالي کې دا تفاعیل باسو کو تفاعیل د سنه جوړیږي د سبب او د خفیف د سبب او بیا د وتد او د فاصله د دې تعریفات وکړل. بیا د دینه بهور چې کم جوړیږي نو 16 بهور داغه اقسام او دا مکمل هر څه ذکر کړل. اوس په دې کتاب کې دویم نمبر علم دینه علم القافیه ده. اول منګه د علم القافیه تعریف زکو، بیا بری کې اکثر د شری کنه چې یو د قافیه تعریف ته او یو د علم القافیه تعریف ته په دوانو کې فرق ده. ما ترې تیرې د درس چې زما سره مخ کې و نو ما په امتحان کړو سو مال کما ته د علم القافیه تعریف ولیکې د علم القافیه نو هغه کانو ټول د قافیه تعریف وکړو. بیا به کې راکم کوسيري کړل موږ نمبر نه دی راکړي. نو د علم القافیه او په قافیه کې فرق ده. پوه شئ د علم القافیه تعریف تاسو ته لیکل لري 9 نمبر کتاب د زما بدی کتاب کې او دا الاول کې الاول نه پانی نه چې وبعد هذا تالیف کافی فی علم العروض والقوافی دا ټکی ولو راوړ زما بدی کتاب کې 8 9 نمبر پیج ده بشرا والا کتاب د زما سره نو بدی کتاب کې لیکلي دي او ها وبعد هذا وبعد فهذا تالیف کاف فی علم العروض والقوافی ویل دو ها ولې قوافین لاندې تلنه دا راشي د قوافی ته زما په دې کتاب کې 2 نمبر شي او 100 بری کې پته نه لګي چې څوم نمبر ده ویل دا ها دوی کې دي چې هو علم يعرف به احوال اواخر الابيات الشعريه من حركه وسكون ولزوم وجواز وفصيح وقبيح ونحوها ویل دو ما دو غره وسه چې دا علم القوافی څه وي. علم القوافی دا هغه علم دی يعرف به چې په جندلېږي دا غي په سره احوال اواخر الابيات الشعريه چې د شعري بیتونو اخرنی حالات. پوه شئ چې د شعر په کلام عربی کې چې کوم شعر استعمالي کی د هغه شعر د اخرنی حصے حالت موږ د کوم څه بیانې دغه علم القافیه وي. هو علم يعرف به احوال اواخر الابيات الشرعيه دا شعريه. پوه شئ چې دا کوم شعري ابياتي هغه د اخر احوال بیانول د علم القوافي وي. اوس دغه چې کوم د ته پیش کیږي دا احوال چې پیش کیږي نو کم دي نو د امین بیانونه من حرکت وسکون ولزوم وجواز وفصيح وقبيح ونحوها چې دې په اخره کې سکون دی او که لزوم دی پکې او که جواز دی پکې او که فصيح او قبیح دی دغه شنو. پوه شو به معنی د علم القوافي څه تعریف ته هو علم يعرف به احوال اواخر الابيات الشعريه دا ورته یادي ها دا ورته یادي د دې علم القوافي موضوع سره نو بخپل لیکل او موضوعه اواخر الابيات الشعريه دي من حيث ما يعرض لها موضوع لري یعنی په علم القوافي کې به د کوم علم د کسانه باز کیږي نو بدی کې باز کولېږي د شعري ابيات د اخرنا بدی د باز کم د حارس کیږي یعنی دې چې کوم حالات راځي دا حالات نو بس کېږي د شعر د اخرنی حالت. وواضع او د دې وذکونکه محلهل ابن ربيعه خال امرئ القيس د امرئ القيس ماما محلهل ابن ربيعه ده. حکم د دې سره الندب او الاباحه یا مستحب ده یا مباح دي. فائدې سره الاحتراز عن الخطا في القافيه چې په قافیه کې د غلطۍ نه موږ ځان بچو. بلې باندې پوه شئ اوس واړو خپل ځای ته راځي نو دلته موږ د علم القوافي تعریف وکړو چې علم القافیه راست ویل کېږي هو علم يعرف به احوال اواخر الابيات الشعريه من حركه وسكون ولزوم وفصيح وقبيح. او د دې علم القوافي علم القافیه موضوع څه شری اواخر الابيات الشعريه من حيث ما يعرف لها او د دې واضح څوک دی مولا الحل ابن ربيعه چې دا د امرؤ القیس سره ما ماره. اوس ما ته وګورئ
وس درې قافیه څه تعریف ته دا علم القافیه نو دا قافیه علم القافیه هغه علم چې په دې کې د قافیه متعلق مونږ خبرې کوي دا قافیه څه ته وایي نو هي من آخر البيت الى اول المتحرك قبل ساكن بينهما چې دا هغه دوه ساکنینو په منځ کې چې کوم متحرک حرف راغلي دي د ساکن اول نه ما قبل متحرک حرف نه واخله دا ساکن اول نه د ساکن اول نه ما قبل چې کوم متحرک حرف ته دا غي نه واخله او د اخر ساکن په منځ کې د دې په منځ کې کوم حروف دي د قافیه ویل کېږي پوښوي هي من آخر البيت الى اول متحرك قبل ساكن بينهما مطلب دا دی چې دا علم دی لاندې په حاشیه کې لیکلي دي کنه چې ان القافيه عباره عن الساکنين اللذين في اخر البيت ما بينهما من حروف المتحركه چې د دوه ساکنینو په منځ کې چې کوم حروف راغلي متحرکو نو هغه ته چې نه دا قافیه ویل کېږي ودې زما دا خبره د مواشوي چې زما دا خبره چې نن دا اسانه ده چې ان القافيه عباره قافيه عبارت ده عن الساكنين الذين ده هغه دوه ساکنونو نه في اخر البيت چې په اخر د بیت کې ما بينهما من حروف المتحركه سره د دې چې د دې په منځ کې حروف متحرکه راغلي دي ومع المتحرك الذي قبل الساكن الاول او سره د هغه متحرک چې ساکن اول نه ما قبلي دا اخره یو د کلمې اخرانه حرف ساکن وي او یو دا غینه مکه چې بلکم ساکن ناغلی د ساکن اول نه ما قبل متحرک حرف د دې په میز کې چې کوم حروف راغلي دي کنه د قافیه وي دا کله یو حرف وي کله دوه حرفونه وي کله درې حرفونه وي کله څلور حرفونه وي د څلورو نه سیوا نشي کېده پوه شو مې باندې ها لکه تاسو د عربی یو شعر وای هدا یو شعر تاسو درځي وفي كل شيء له آية تدل على انه واحدين نو اس ګوره واحدين د دې واحدين کې پدې کې ګوره دیو دا ساکن دی یو دا ساکن دی کنه ها نو د دې ساکن اول نه ما قبل چې کوم متحرک حرف ته دا غي نه واغله د اخر ساکنه پورې دا واحدين د دې چې نه دا لکه قافیه را یا لکه تاسو دا کتاب راوړو تاسو خپل کتاب دا حماسي کتابو نو د حماسي کتاب کې اولنې قصیده چې مونږ کوم وایو اولنې قصیده لو كنت من مازل لم تستبح إبلي بنو اللقي تدي من ذول ابن شيبانا نو په شیبانه کې وګوره په شیبانه کې په دې کې قافیه څه شری نو موږ وی د دوو ساکنین او د ساکن اول نه ما قبل چې کوم متحرک ته دا بانا د دې په منځ کې چې کوم حروف دي لکه یو حرف دی کنه نو دې ته قافیه لګي دا بانا د دې قافیه ده وز د دې شعر په اخر کې با په ټول کې با بانا انا کانا دشي نو ګورې دې ته لګره په اخر کې راغله بانا په بل کې راغله لانا په بل کې راغله دانا په بل کې راغله هانا بیا سانا او بانا دا چې قافیه دا هم आवाज الفاظ ته لګيږي د شعر په اخر کې کوم هم आवाज الفاظ یو شانته اگې ته لګيږي یا لکه دا بل قصیده صفحنا عن بني ذهلين وقلنا القوم اخوانو نو بری کې قافیه څه شره اخوانو نو وانو سره وانو نو وانو کانو ګوراوس ګوره وانو کانو یانو دانو بانو اورانو لانو عانو سانو دا دې قافیه شولا پوښوي دی بل د ورې فدت نفسي و ما ملکت یمینی فوارز صدقت فيهم ظنوني نو بری کې نونی نونی بونی لینی حینی نونی دونی صحیح شولا پدې پوښوي نو قافیه څه د ویل کېږي چې د دوو ساکنینو په منځ کې او د ساکن اول نه ما قبل چې کوم متحرک دی متحرک دی په منځ کې چې کوم حروف دي ته قافیه وایي پوښوي دې باندې دې ته څه وایي قافیه څه ته وایي هي من آخر البيت إلى أول متحرك قبل ساكن بينهما پوښوي چې دا هغه آخر د بیت ویل کېږي آخر د بیت نو اخلا د اول متحرک پورې قبل ساکن بینهما چې د ساکن نمخ کې یعنی هغه حرف چې د اول هغه حرف متحرک وي د اولنی ساکن نمخ کې پوښوي یعنی د ساکن اول نه ما قبل چې کوم متحرک حرف ته دا غي نو اخلا د آخر د بیت پورې دي د قافیه وي د ساکن اول نه ما قبل چې کوم متحرک حرف ته دا غي نه راوخلا
او د اخر د بیت پورې دې ته څه ویل کېږي قافیه ویل کېږي په دې باندې پوه شئ وسه د قافیه د دې څلور قسمونه دي یا بدای چې دا با یو د کلمې بعضی سبي ما ته فکر ده چې یا به د قافیه د کلمې او یا به پوره کلمې او یا به یو نیمه کلمې او یا به دوه کلمې پوه شئ دې باندې ها څنګه خبره ده چې قافیه یا به د کلمې بعضی سي یا به مکمل یو کلمه وي یا به یو کلمه او دای بعضی حصہ یو نیمه او یا به وي وګورئ مثالونه ته الاول وهي من اخر البيت الى اول المتحرك چې دا اخر د بیت نه د اول متحرک پورې قبل ساکن بینهما چې ساکن هغه د ورونو په منځ کې وقد تكون بعض كلمه او کله کله د قافیه د کلمې بعضی حصوي د کلمې بعضی حصوي وبيته بيت لداره وقوفا بها صحبي علي مطيهم وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك اسن وتحملي وستاسو نه متاسو په خپل بریګه قافیه وګورئ وتحملي بریګه تحملي دا به مونږ ځان ته لول ګورې لاول دا خبره چې خط یولوژي کې بزان ته ولي کې کنه تحملي ځان ته ولي کا نو ته بیا برابر شي تحملي ها پدې کې ګورا ساکن اول کم دا اخرنه ساکن دی د دې نه دا شروع کا د دې نه دو ساکنین دي کنه او د ساکن اول نه ما قبل چې کوم متعلق دی هغه را شروع شه حملي څه شو حملي نو دا ګوره تحملي پوره جمله ده پوره کلمه تحملي ده او دلته کې تاسو کړه حملي لیکل پوه شو به معنی نو کله کله به دا قافیه د کلمې بعضی سبي یعنی مکمل کلمه به نه لکه په تحملي کې قافیه څه شری حملي پوه شو دا ولې قافیه ده ځکه موږ ویلو دا کلمې د اخر نه ولا د ساکن اول نه ما قبل متحرک نه چې کوم حروف دي د قافیه وي او دا د کلمې بعضی سره وقد و په خپل وی هو من الحاء الى الياء چې بری کې قافیه د حانه شروع شوی دا او د سنه نو حملی د حانه شروع شوی دا یا ته رسول الله وکلمه او کله کله د قافیه یو کلمه روغه کلمه وي لکه شعر لیکل له ففازت دموع العين مني صبابه على النهر حتى بل لدمعي محملي نو پدې کې تاسو وایي چې قافیه څه شری ناورما ولې ساکن اول ما قبل چې کوم متحرک دی هغه نواله او د اخره پورې ځا سره هغه نواله او پدې کې اوس تماته وایا چې قافیه پدې کې څه شری دا محملی ده کنه او دا محملی روغه کلمه ده کنه روغه کلمه ده کنه وکلمه وبعض اخرى او کله کله با دا یو کلمه او د کلمې بعضی سبي یعنی یو کلمه په مکملی او د بلی کلمې به بعضی سي لکه بارح تریبو د لګلان شعر لیکل دی دیمن عفت ومحا معالمها هطل اجش وبارح تریبو نو بدی کې تاسو ما ته قافیه وخی بای ها حن تریبو تاسو ګوره تریبو مکمله کلمه ده او دا حن چې نه دا بګی د باری حن راغله باری حن نو دلته کلمه او بعض حصہ هي من الحاء الى الواو چې دا قافیه په دې کې د حان رقم ده پوری ده وکلمتين او کله کله با دا قافیه صحیح دو کلمې به كقوله لك قول لري شاعر قول له مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حته السيل من علي دلګه قافیه الاول وخير من علي بکسره قافیه را او ګورې چې وټه کې دي کنه دي ها یو من دی او بل سره على علي هي من الى الياء ودا قافیه بګې د من نواله څه پورې ده د یا پورې ده الګه پوه شو به دی باندې ها خاجین وسو د ګوره دا موږ یو څه چلو کو د علم القافیه تعریف یو کو د علم القافیه موضوع وي دا غي واضح وي او د علم القافیه تعریف سره هو علم يعرف به
احوال اواخر الابيات الشعريه من حركه وسكون ولزوم وفصيح وقبيح او موضوع سجره اواخر الابيات الشرعيه او د غي سجره واضح سوکته مؤلهم بن ربيع او د قافیه تعریف سره هي من آخر البيت إلى أول ساكن متحرك ما قبلهما إلى أول متحرك قبل ساكن بينهما أو د قافیه سو قسمونه دي څلور کم دي چا وکړه بعضی کلمه وي کله به مکمل کلمه وي کله به کلمه او دای بعضی سبي او کله به د دې نه دویم با شروع کوي وای په دې کې پنځه باسونه دي کنه څنګه بسته ولې دا غوډر لګ درته سبقو چې دا سر خلاص کو کنه کو خودونه ټایم نشي ګرمي نه د ګرمي نه سبق سره کرنا دا حروف یاد کوي کنه اسی اجمالا یاد کوي ودا حروف دا قافیه حروف القافیه شپږ دي حروف القافیه شپږ دي یو ته ویل کېږي روي یو د سوې دویم ته ویل کېږي وصل وصل روي او بل څه وصل دریم ته جننه دا ویل کېږي وصل اول سره روي دویم وصل دریم خروج سلورم ردف پنځم تاسیس او شپږم جننه خروج دخیل پوه شئ اول سره روي دویم وصل دریم خروج سلورمو ردف پنځم تاسیس او شپږمو داخل دا روي په کې ته ویلېږي کنه روي چې په کومه باندې حروف بنيت عليه القصيده ونسبت اليه ها حروف ته ویلېږي چې نسبت د قصيدي هغه ته کیږي او دا قصيدي بنیاد پاګې باندې وي د قصيدي بنیاد پاګې باندې وي او د نسبت د قصيدي پاګې ته کیږي یعنی په کوم ټکی کې په کوم جمله کې چې دا کم حرف دا مکرر کېدو په اخره کې دا کم حرف مکرر کېدو دې ته حرف روي وي لکه دغه شعرونه چې کله موږ وې کنه په لاوله کې لاوله قصیده تاسو راوړل په خپل کتاب کې نو په دې کې به یو ټکی دي چې قانون ټکی به بدلیږي را بدلیږي خو به نه بدلیږي لکه تاسو په خپل باندې ګوره بانا لانا دانا هانا سانا په دې کې دا نون چې کنه دا نون بګینه بدلیږي تاسو ول دا یا لکه پر متنبی کې تاسو وايي متنبی کنه ها تاسو بل کلاسه نو ګوره په متنبی کې لګال دی ویلې چې دا قافیه الباد او قافیه التا او قافیه الساره او هغه په اخر کې بابا براتله او تا براتله دغه دې بات حرف روي لګيږي یا لګا دا دویم نمبر قصیده چې ده صفحنا عن بني زهل وقلنا القوم اخوان په دې کې څه شی ده حرف روي نون په دې کې څه شی ده وانو په ټوله قافیه نه بای صرف دې نون د تلنده بګه دا روي لګيږي یا لگا دا بل شیب دیره فدت نفسی وما ملکت یمینی فوارث صدقت فیهم ظنونی پدې کې نون پدې کې سره نون دې پکې یا لگا پوښوي اته وګوره په ټولو کې نون په اخره کې دا پکې بدلیږي نو روي څه ته وي حرف بنيت عليه القصيده چې د قصیدې بنیاد باغې باندې وي او د قصیدې نسبت دې دکېږي لکه پوښوي دې باندې ها چې دا قصیده لامیه ده قصیده دال او قصیده میمیه ده پوه شوي ویم بسې بسو واړو